ټایم پورې تقریبا 80 پیشنټ وکتل. نن سبا کومه ګراني روانه ده. د سوات په علاقه پان کې د علاقې د غریبو خلکو لپاره فاضل جنرال هسپتال د پری میډیکل کیمپ انعقاد کړو چې پکې تکړه ډاکټرانو د راغلي مریضانو معاینه وکړي. په خپل بیمارانو زنانه بیماران ټول ما راوستي خو مطمئن علاج زمونږ وشو، ټیسټونه زمونږ وکړل، څه مرضونه او د هغې چیک اپ وشو. مونږ د پان فاضل هسپتال ته راغلي یو، ټیسټونه یې راله وکړو، دوايانې یې راله ډېر شی راکړې، سمې ښې دوايانې راکړې، سم ښه ډاکټران دي. فري علاج هم زمونږ وکړو جي، فري ټیسټونه یې راله هم وکړل، دوايانې چې کوم موږ ته لیکلي شوي کوم دغو نو بار ګران وي دلته دوی ما ته دوايانې هم راکړې ماشاءالله. دې ډاکټر له موږ راغلي وو، ښه موږ ګولۍ ښه دوايانې هر څه زموږ پرې وشو، ټیسټونه یې پرې وشو او ډېر ښه کار دی، ښه په ترتیب باندې روان دی. په دې کیمپ کې د ډاکټرانو سره د خدمت جذبه لرونکو نرسنګ سټاف هم پوره برخه واخیسته. جنرال سرجن ډاکټر سمیع الله وایي چې موږ نن خپل ټول ټیم دلته راوستی دی چې د علاقې د غریبو خلکو مدد وکړو. زما نوم ډاکټر سمیع الله ده. نن موږ د کلي لپاره یو فری کیمپ ارینج کړی و. زموږ سره په دې کې ډاکټر عرفان الله یورالوجي والا دی، پیډز والا ډاکټر موږ سره کېنولی دی، موږ په دې کې ګایني ډاکټره کېنولې ده، زموږ سره یو فزیشن دی. موږ خپل ټول ټیم راغونډ کړی و او په دې علاقې د خدمت دپاره موږ کوشش کوو چې لکه نن سبا کومه ګراني روانه ده دا خلک برداشت کولی نه شي. ډاکټر فیسونه دا دوايانې انویسټیګیشن چې څومره دي. په ننني پری میډیکل کیمپ کې د الټراساوند او د لیب سهولتونه هم موجود وو. د هسپتال انچارج وایي چې تر اوسه مو تقریبا 350 پورې ټیسټونه کړي دي او تر 1500 پورې مریضانو ته مفت دوايانې هم ورکړل شوي دي. پری میډیکل کیمپ انعقاد وکړو چې په هغې کې مونږ پیشنټ چې دی 1500 پیشنټ معاینه وشوه، د هغو دغه شان د هغو له مونږ میډیسن ورکړل، دغه شانتې د هغو ټیسټونه وشو په لیبارټرۍ کې 300-350 ټیسټونه وشو دغه شانتې. او مخکې مونږ زمونږ دا دی چې مونږ پبلیک لا داسې یو ماحول ورکړو چې په هغې کې مونږ بل میډیکل کیمپ انعقاد وکړو او د دې هسپتال نه هغو ته پیدا میلاو شي، هغو ته معیاري میډیسن میلاو شي. فاضل جنرال هسپتال پری میډیکل کیمپ کې خدمت کوونکې لیډي ډاکټره عایشه خان وایي چې موږ له راغلي مریضانو کې زیاتره تعداد د یو ټي آی مریضانو دی. دوی د دغه مرض د مخنیوي په اړه پاسون نیوز سره د خبرو ترو پوښ وي. دې ټایم پورې تقریبا 80 پیشنټ وکتل، په هغې کې زیاتره پیشنټس چې دي نو د یو ټي آی دي. د یو ټي آی پیشنټ اسیم یو ټي آی چې دا فیمیل کې کامن ده، نو پیشنټ له پکار دي چې خپل د صفایي هم ډېر زیات خیال ساتي او اوبو استعمال زیات کوي او د ډاکټر ویزټ هم په دې کې لازمي دی چې په ټایم یو ټي آی چې دی ټریټ شي نو د هغې ته پیشنټ ته نور بیماریانې نه بچي چې یا لکه سویر شي، نه بیا یوټرس انفیکشن هم کېږي. نو پکار دی چې هغه خپل چیک اپ هم د ډاکټر نه لازمي کوي. د هسپتال مالک وایي چې د پاڼ نه واخله تر کلیل پورې په دې علاقه د هسپتال کمی و. دلته مو د فضل جنرال هسپتال په نوم یو داسې سنټر کولاو کو چې شپه ورځ به د خلکو د خدمت لپاره کولاو وي. سره الټراساوند هم دی، د بیټري سهولت هم دی، دا ټول موږ دا کړي. نن د خلکو ته دا ویلي چې پری کیمپ ته چې تاسو راشئ او دلته به هغو د پری ټیسټونه او پری دوايانې او معاینه هم پرې ده. آینده دپاره هم دا کوشش کوو چې آینده موږ هم په دې کې لکه په هره میاشت کې هره هفته کې موږ دا پری کیمپونه وچلو د خلکو دپاره لکه مهنګایي ده د عوامو ته سهولت میلاو شي. یو طرف ته ګرانۍ زور کړی دی او بل طرف ته ډېر خلک دومره ناروغه دي چې د علاج توان هم نه لري. که چېرې نور شتمن خلک د دوی سره یا پخپله د داسې کیمپونو انعقاد وکړي نو ډېر ناروغه خلکو ته صحت او غریبانو ته به فایدې میلاو شي. د کیمرا ټیم سره صمد انجم، پاسون نیوز، پاڼ، سوات.